أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. سورۃ فتح دا مدنی سورت تے نازل شدہ رستو دا سورۃ جمعہ مخی آیتونو کی سورت کی چکلا تذکرہ اکڑا د دې چې د کافرانو سره هغوی له د صلح دعوت مه ورکوئ. نو دې صورت کې وایي که هغوی دې له دعوت درکوي هغوی ته دې ته راضي شي او تاسو سره صلح مصالحت کول غواړي نو بیا ورسره صلح وکړئ، رو وسره وکړئ، معاهده وسره وکړئ. دارنګه مخکې صورت کې چې کله مسئله ذکر کړه د قتال نو په دې صورت کې فتح ذکر کړي. مخکې جهاد و نو دې کې فتح ده. صورت کے دعوت صورت بوم یہ فتح بشارت مومنان ہوتا. صورت کے ابتدانا تذکرہ بقی د فتح بشارت ورکی مومنان اللہ. دو کارونه به ذکر کړي، د مومنانو صفات به ذکر کړي، د منافقانو بد خصلتونه به ذکر کړي. یو قسم تقابل له د مومن او د کافر، د صلح د مصالحت داغی تذکرہ ذکر کئی، داغی تذکرہ کئی. صلح حدیبیہ هغه په دې کال باندې شوی وه، شپږم کال د هجرتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو چې موږ روان یو، لبیک لبیک وایو، احرامونو یې تړلي دي. دارنګه یو خبره پکې دا مو چې د کعبې چابي هغه زما لاس له راغله. دا خوب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ذکر کو، صحابه خوشاله شو. ای بس جو دا خو آسانه خبره شو، الله فتح را کوي. نو صحابه کرام اغیوم تیار شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمره اراده وکړه. اگر چې په دې کې خوب لیدل نو په خوب کې خو کله کله ډیر کلونه تیریږي، ورځې پکې تیریږي، میاشتې تیریږي، کلونه تیریږي. مخکې واقع د یوسف علیه السلام راغل وه
نو هغې کې څومره کلونه تیر شوي دي دی وړوکی و لوی شوی دی بالغ شوی دی بیا وروستو د جیل نه چې راوتلی و بیا بادشاه شوی دی د هغې نه وروستو خبرې دي په دې کې ډېر کلونه تیر شوي دي هغه خبره هغه خوب ډېر کلونه وروستو ښکاره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خوب لیدلی و نو د دې تعبیر هغه به کله مخې ته راځي د هغې پته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو نه وه د غیب علم د کله به کېږي بعضې خلک خوب ویني وایي دې تعبیر څه دی وایي داسې نو دا به کله کېږي نو دا کله خبره چې ده نو دا الله ته پته ده بس پیغمبر ته هم پته نشتی ما ته به څه پته ولګي نو اگر چې دا خوب رښتونی دی لیکن واقع کېږي به کله د دې پته صرف الله ته ده نو دا د فتح مکې طرف ته اشاره وه په دې خوب کې فتح مکه به کېږي لیکن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تلل بیا صلح حدیبیه کېدل دا ټول هغه طرف ته لارې هواریږي او دا کار چې شوی و نو صلح حدیبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شوی دی نو پنځمه شپږمه هجري اول کې دا شپږمه هجري و خو د اخر ده ذوالقعدې میاشت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو د پیر ورځ وه لاړو ذوالحلیفې ته او هلته کې احرام یې وتړو او د عمرې اراده وکړه 1400 صحابه کرام ورسره وو نو کله چې حدیبیې ته ورسېدو نو هلته کې پړاو واچو او دا یو اخلاقی خبره ومي ولې د دې نه لږ مخکې غزوه خندق غزوه احزاب چې ورته وایي هغه شوی دی نو غزوه خندق غزوه احزاب کې په دې کې خو ګڼې ډلې راغلوې دې دپاره چې د مسلمانان د دنیا نه د ځمکې نه ختمو په دې نیت اراده راغلي مدینه باندې حمله کوله خندقونه وکنستې شو هغه خپل مقصد ته ونه رسېدو او د هغه ځای نه نامراده واپس شو په دې کې اوس خوا او شا کې چې کوم منافقان دي هغې ته چې هم خبره ورسېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی او بعضې صحابه کرام وداسي چې هغوی پیغمبر ځي نو موږ له هم تلل پکار دي ولې مخکې غزوه احزاب شوی دی او اوس چې موږ لاړ شو نو هلته کې هغوی به بیا موږ معنی کوي او وم دغسې او شوم دغه شان نو موږ له ځان تیار بوتلل پکار دي چې موږ تیار لاړ شو ولې دې کې به غټ احتمال هغه د جنگ دی کېږي به سره ګوري حالاتو ته ګوري حالات به څنګه وي مخکې غزوه احزاب شی دی اوس ته روانېږه ځه عمرې له نو به تا پرېږدي څو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای نه روان شو هلته کې کافران چې خبر شو هغه راځي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لا مسلمان شوی نه هلته کې هغې یو ځای نه بل ځای نه خلک یې راجمع کړه او دې راځي موږ به بندو نه پرېږدو د جنگ اراده کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر حال وی جنگ نه کو جنگ د یوې خبرې حل نه دی لیکن چې پیښه شي نو بیا خو به کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حدیبیې ته ورسېد نو ما مخکې وی چې انساني تقاضا دغه ده چې مخکې دې جنگ کړلی نو اوس تپوس دې وکړه نو څوک ولیږو عثمان رضی الله تعالی عنہ یې ولیږو وی دی هغو ته زیات خوښ دی
د دې سره تعلقات مشتي خپلوانی پکې مشتي نو دی به لاړ شي او د هغې سره به خبرې وکړي منګه عمرې له راغلیو بل څه مقصد یو نشتي عمره به کوو واپس کېږو به عثمان رضی الله تعالی عنہ چې لاړ هلته کې هغو سره خبرې وشوې هغه ورته وی چې تا ته موږ په خیر وایو تا له موږ اجازت درکو ته عمره کې وکړه لیکن هغوی له نشو ورکولی اجازت رسول الله صلی الله علیه وسلم له او د هغه نورو ملګرو له اجازت نشو ورکولی خبرې په دې کې د دې لوګوټې څه خبرې څه ترخې غونده کې شوې هغه وی چې ته رانه هم تلیم نشي او تم نشي کولی اول کې خو موږ تا ته وی چې ته به وکړې چې ته داسې خبرې کوې نو ته هم نشي کولی خبره دلته کې راورسېده وی چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو پته نه وه د غیب و علم خو د الله سره وي بل چا سره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی چې دا چل شوی نو هغه پورې به د دې ځینه نزو سو پورې چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د خون بدلیو نه اغستی داغه د وینې بدلیو نه اغستی هغه پورې بنزو ټولو صحابه ویاو نه بوزو بدلا اخلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره په دې باندې بیعت وکړي نو په دې خبره باندې بیعت وکړو او بیا هر یو سړی راځي لاس پلاس کې ورکي آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا یو لاس خپل نیول بل لاس اوچت کو او دې له سره ورکو وی چې دا د عثمان لاس ته کاغذ ژوندی نو زه د هغه دپاره بیعت کوم چې هغه به هم په دې باندې تختی بنا جنگ به کوي بهرحال د دې خبرې چې کله هغو ته پته ولګېده چې هلکه خون خرابه کېږي په مکه کې کېږي او خراب به شو او مسلمانان ډېر غصه دي هغې کسان راولېږل صلح وشوه صلح هغه په داسې شرطونو باندې چې ظاهر کې هغه د مسلمانانو په خلاف کې لیکن نتیجه هغه د الله په لاس کې ده نتیجه هغه د مسلمانانو دپاره ښه شوه او د کافرانو دپاره بده شوه یوې دا ورته شرط و تاسو به څه کالې واپس لاړ شئ عمره به نه کوئ واپس به لاړ شئ کال له به راشئ عمره به وکئ دا ټیک ده دا هم داسې به وکړو دویم شرط پکې دا وکړه یو سړی زموږ نه مسلمان شو او هغه تاسو خواله درغې مدینې ته درغې نو تاسو یې موږ ته واپس کوئ او که ستاسو د مدینې نه څوک موږ ته واپس راغې مکې ته موږ به نه واپس کوو دا ټیک ده دا هم صحیح ده 10 کاله به جنګ نه کېږي وغیره وغیره شرطونه پکې نو دا شرط ډېر خراب هلته کې بعض صحابه کرام عمر رضی الله تعالی خصوصا وی یا رسول الله ته د الله پیغمبر نه یې ویم وی دا دین حق نه دی وی دی نو بیا داسې شرطونه ولې موږ منو دا خو د منلو شرطونه نه دي چې زموږ نه څوک مسلمان نه راځي مکې ته کافر کېږي دی به موږ له نه راکوي او چې د دې نه څوک مسلمانېږي هغه راځي زموږ خواله موږ به واپس کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ته دا حکم دی چې منه بس عمر رضی الله تعالی غلی شو ټیک ده خبره وشوه صلح حدیبیه وشوه بیعت شوی دی بیعت رضوان هم شوی دی او بیا صلح حدیبیه هم وشوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کم شرایط چې لیکلی کېده هغه ولیکلی شو او په هغې کې ولیکلی شو چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو د کافرانو د مکې د قریشو سره دا معاهده وشوه هغه وی موږ خو تا رسول نه منو محمد رسول الله ته ولې لیکې علي رضی الله تعالی عنہ لیکلي وی موږ دا دې ټکي کې زموږ اختلاف دی موږ دا نه منو چې ته د الله رسول یې که ته د الله رسول موږ منلی
نو موږ سره اختلاف ولیکو بیا موږ سره دا جنگ جګړې اختلافونه ولیو په دغه دي ټیک دا وران کوي علي رضی الله تعالی عنہ څنګه نشم ورانه ولې په دې باندې کرخه نشم راخ کو ده چې کرخه پیرا کوم ورانی کوم نشم کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قلم واغس ویرا غزي ورانو نو قلمي وی کم زیاده وی دا زیاده ناغي باندې کرخه راخ کو دا او هغه وران کو خلک راضي شو خبره وشو پدې کې الله رب العزت مسلمانانو د پاره خیر واچو وس مسلمانان آزاد مټ باندې مکه تم راتلی شي او چت زیوزی خبر شو داغه نرستو د خطونو خبرې شروع شي دعوتونه په خط په ذریعہ باندې د اسلام دعوت بادشاہانو ته شروع شو مختلف قسم مختلف بادشاہانو ته گورنرانو ته خطونه ولیکلی شو چې او تاسو مسلمانان شئ اسلام راوړئ کامیاب بشئ روغ به پاتې شئ که اسلام یې وران نه وړ ورخه به نه خبرې وشو بعضې پکې خبره ومنله بعضې ونه منله مختلف خبرې دي هغه بیا نو دلته کې اول نه تذکره د هغې کوي انا فتحنا لك فتحا مبینا یقینا منګه درکړه تعالی فتح ښکارا منګه تعالی ښکارا فتح درکړه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دې د پاره چې الله بخنو کی تا تا ما تقدم من ذنبك بالفرض که مخ کې شويستانه صد ګناهونو نه که مخ کې ستا چته س ګناه یې نه هغه الله معاف کی وما تاخر چې رستو چتئ ويتم نعمته عليك او پورا کی خپل نعمت پتا باندې ويهديك صراطا مستقيما اور روان کی تا پنی غلار باندې او خیتا تنی غلار تا پنی غلار باندې روان کی دا د الله نعمت ته تا باندې انا فتحنا لك فتحا مبینا دقی صلح حدیبیه ته فتح ښکارا ویلی د دین رستو بیا غزوه خیبر شوه ده د دین چې واپس شو خیبر فتح شو هغه کې بیا ډېر شی مال غنیمتونه وغیرہ میلاو شو اغه رستو بیا په بل کال باندې دا پشپغم هجری کې شو نو په اتم هجری کې بیا مکه فتح شو هغه نمخ کې د خلکو الدګي سل بیلوزی وکړه او داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باغی باندې د حمله اراده وکړه حمله وشوه مکه فتح شو پاتم هجری کې دا خبر چې سره ګوري دا ډېر وخت ډېر لګ دی او ډېر شی کارونه پکې شي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لسو کالو زندګۍ کې مدنی دور کې تقریبا یو اتیا غزوه شوي دي ټوټل په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شرکت کړل پای کې په 20 کې یا په یو کم دیر شو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې شرکت کړل ایته بعض خلک ته غزوه او سریه وي دومره غزوات دي دومره سریه دي بهرحال لس کاله هم پران دي کنه سره شمار کې لس کاله مدنی دور ده لیکن په دویمه هجری کې غزوه بدر شوه نو پاتې شو اته کال شو دوی وته نو په دې اتو کالو کې اتیا غزوه چی شي ډېر شي د چې حساب کې پاتو کالو کې دا څنګه کی الله رب العزت پکې دمرا وسط را وستل الله پکې طاقت ورکړي نو په لږ وخت کې ډېر کارو شي وینصرک الله نصرا عزیزا والله امداد کی استا امداد غالب مضبوط غالب امداد الله استاو کی هو الذی انزل السکینه الله غزاد ته چراوی لګا پتا با سکینه فی قلوب المؤمنین پزړو د مؤمنانو باندې لیزدادوا ایمان ما ایمانهم د پاره چې زیات شدي
په اعتبار د ایمان سره د ایمان د دینا ایمانونه زیات شي، په اعتبار د ایمان باندې دی کلک شي، مضبوط شي، زیات شي. ولله جنود السماوات والارض، خاص د الله په اختیار کې لخر د اسمان نو د زمکی دي. وکان الله علیما حکیما، او دی الله په حکمت والا. لیدخل المؤمنین والمؤمنات، دې لپاره چې الله داخل کی مؤمنان سړي او مؤمنان خزي جنتونو تا تجری من تحت الانهار، چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه وي پای کې همیشه. ویکفر عنهم سیئاتهم، او لرې کي الله د هغې نه مصیبتونه د هغې، یا لرې کي د هغې نه ګناهونه د هغې. وکان ذلک عند الله فوزا عظیما، او دا دی د الله په نسبت باندې لویه کامیابي، لویه کامیابي ده دا چې جنت ته سړی داخل شو، ګناهونه معاف شو. بل طرف ته ويعذب المنافقین والمنافقات، او الله سزا ورکی منافقانو سړو منافقانو خذلا، والمشرکین والمشرکات، او مشرکانو سړو مشرکانو خذوا الظانین بالله ظن السوء، هغه چې ګمان کوونکي په الله باندې بد ګمانونه، ګمان کوي په الله باندې نو بد ګمان کوي، ګمان یې سو، ګمان دا وې داغه تیار نوړی دی ښا لاړو، بس داغه په خله کې ورغله، یو تن به تم واپس را نشي. دا د منافقانو خیالو. علیہم دائرۃ السوء، پدی باندې آفتونه دي ډېر بد، هر وخت دی په غم کې اخته دي. وغضب الله علیہم، الله غضب کړي پدی باندې، ولعنهم، الله لعنت کړي پدی باندې، وعد لهم جهنم، او تیار کړي لپاره جهنم، وسات مصير، او ډېر ناکار زید ورتلو ده جهنم، ډېر ناکار زید ورتلو ده. نه چا د پاره د منافقانو د پاره، مشرکانو د پاره. ولله جنود السماوات والارض، خاص د الله په اختیار کې لخر د اسمان نو د زمکی دي. وکان الله عزیزا حکیما، دی الله غالب حکمت والا. ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، یقینا موږ لېږلې تو شاهدا بیان کوونکې، ومبشرا او زیر ورکوونکې، ونذیرا او ير ورکوونکې. لتؤمنوا بالله ورسوله، پیغمبر می درولېګو هغه تاسو باندې بیان کوي، چا چې خبره ومنل نو هغه زیر ورکوونکې دی، څوک چې نه مني نو هغې دپاره ير ورکوونکې دی. لتؤمنوا بالله، دې دپاره چې ایمان راوړئ تاسو په الله باندې، ورسوله، د الله په رسول باندې، وتعزروه، او امداد بکوئ د پیغمبر، وتوقروه، او عزت بکوئ د پیغمبر، تعظیم بکوئ د پیغمبر، وتسبحوه بکرة واصیلا، او تسبیح بیانوئ د الله په سبا او بیگا، هر وخت د الله تسبیح، د الله پاکی، الله پاکی و بیانوئ. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، یقینا کسان چې بیعت کوي ستا سره، انما يبايعون الله، یقینا دی بیعت کوي د الله سره. ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله لپاسه ده پلاس د دی باندې. نو چا چې د پیغمبر سره بیعت وکړو نو دا حقیقت کې د الله سره بیعت کړل. یا رسو د بیعت خبر رسو بیا مرازی، لکه مخکې تیر شیو، من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول تابعداري وکړه نو د الله تابعداري وکړه. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان غوسه نه وای، پیغمبر چې سکه نو د الله په حکم باندې کوي. نو څوک چې د چا د الله د پیغمبر تابعداري وکړه نو د الله تابعداري وکړه. نور زونه کې اطیع الله و اطیع الرسول، د الله تابعداري کوي، د الله د رسول تابعداري کوي. نو من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا څوک چې د رسول تابعداري کوي نو د حقیقت کې د الله تابعداري وکړه. نو دلته وایي یبایعونک، هغه کسان چې بیعت کوي ستا سره، انما یبایعون الله، یقینا دی بیعت کوي د الله سره. ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله، امداد د الله لپاسه ده ستاسو په لاس باندې، لاس د الله تاسو لاسونو باندې لپاسه ده. فمن نکس فانما ينکس علی نفسه، نو چا چې مات کو لوز، یقینا دی لوز ماتینو وبال وی په دبانه. ومن اوفى بما عاهد عليه الله، او چا چې وفاداری وکړه په هغه سمانه چې وعده کړل په هغه باندې په الله سره،
فسيؤتيه اجر عظیما نو خامخا وربکی الله اغلا د خپل طرف نه اجر لوی الله بول لوی اجر ورکی چا چې خبره اومن الله خبره کم بیاتی چې کړل منګم یو بیات کړل منګم دا ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا الله خبره ومنو دا الله رسول خبره ومنو نو دین اخوا دی خوا کېدل بیانی پکار او دا الله خبره منل پکار دی منګه بیات کړل په دې باندې لوز یو کړل دا الله سره نو سره به بلوز کیږي بیا دا الله خبره نه مني دا الله رسول خبره نه مني سره بلوز شي بلوز خړای کنه خلک بیا سره پیغور نه مو کې دا سره بلوز سره دی وي خبره نه مني لوزو کې بیا ماتي وي ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فتح درکړه مونږه تعالی فتح کارا فتح مونږه تعالی درکړه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دې لپاره چې الله بخنو کی تا ما تقدم چې کوم مخې تیر شي من ذنبك استاد ګنا نه چریه وما تاخر اشرستوي ويتم نعمته عليك او پوره کی خپل نعمت بتا باندې ويهديك صراطا مستقيما روان کی تعالی را پنی غلار وینصرک اللہ نصر عزیزا امداد کستا اللہ غالب امداد هو الذی انزل السکینۃ اللہ غزات چراوی لے گلا سکینہ اطمینان و سکون فی قلوب المؤمنین پسند مومنان باندې لیزدادوا ایمانا دې لپاره چې زیاد کی دی په اعتبار د ایمان باندې ما ایمان سره د ایمان د دینا وللہ جنود السماوات والارض او خاص دا الله په اختیار کې دی لخر د اسمان نو د زمکی وکان الله علیما حکیما او دی الله په حکمت والا ليدخل المؤمنین والمؤمنات دې د پاره چې الله داخل کې مؤمنان سړي او مؤمنان خزي جنات تجري من تحتها الانهار جنتون ته چې بېګ لاندې داغه نهرونه خالدین فیها همیشه یې پای کې وي کفر عنهم سیئاتهم او لری بکی الله د دینا گناهونه د دی وکانه ذالک عند الله فوزا عظیما او دا کار دې د الله دا دې د الله په نسبانه کامیابی لویا ويعذب المنافقین والمنافقات او لا سزا ورکی منافقانو سړو منافقانو خذو ته والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سړو مشرکانو خذو ته ظانین بالله ظن السوء هغه چې ګمان کوونکي په الله باندې بدګمانونه علیهم دائره السوء پدی باندې آفتونه دي ډېر بد وغضب الله عليهم الله غضب کړي پدی باندې ولعنهم او لعنت کړي پدی باندې وعد لهم جهنم تیار کړي دي لپاره جهنم وساعت مصيرون ډېر ناکار زه د ورتلو ده ولله جنود السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې دي لخر د اسمان نو د زمکه وکانه الله عزیزا حکیما الله دې غالب حکمت والا ان ارسلناک یقین منګ لګل ته شاهدن بیان کوونکې د دین د توحید ومبشرا وزیر ور کوونکې مومنان لرا و نذیرا ير ور کوونکې کافر لرا لیتومنو بالله دې پاره تاسو ایمان راوړی پیغمبر راغله دې پاره چې تاسو ایمان راوړی په الله باندې د الله پر رسول باندې وتعذروه او تاسو امداد وکوي د پیغمبر وتوقروه او عزت وکوي تعظیم وکوي د پیغمبر وتسبحوه بکرة واصیلا تسبیح لویو بیان پاکیو بیان وي د الله سبا او بیگا ان الذين يبايعونك يقينا کسان چې بیعت کوي تاسو انما يبايعون الله يقينا دي بیعت کوي د الله سره ید الله فوق ايديهم لاس د الله لپاسه پلاس لاسونو د دی باندې فمن نکسا نو څوک چې واغختو الټا شو فمن نکسا چاچ لوز مات کو فانما ينقص على نفسه يقينا ماته دي لوز نو وبال به پد باندې ومن اوفى بما عاهد عليه الله او چاچ وفاداری وکړه په سمانه چې وعده کړل پاغي باندې په د الله سره فسيؤتيه اجر عظيما خامخ ورکی با الله اغل اجر لوی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا